بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندو کتونکو السلام علیکم. زم ستاسو ورور ستاسو مرګره ریاض احمد او نن زه په مدین کې موجود یم. مینوالو د مدین پښتو ادبي ټولنې د سوري د لاندې د دوه شهیدانو د پیر محبوب الله جان او د ریاض علي په یاد کې یو مشاعره کیږي. مینوالو تاسو به مونږ هلته کې بوزو او د خوندوره مشاعره چې کوم ده دغه به په تاسو باندې ګورو. نو موږ سره اوسئ. بی اور سوځېږم یاره ستا د لاسه او په موجوده وخت کې چې خلک رانه مخکې لاړل په موجوده وخت کې چې خلک رانه مخکې لاړل او دا چې زه شاته پاتې کېږم یاره ارمان پاتې شو سلګۍ سلګۍ شو ژوندون ارمان پاتې شو مرګ دې لمبه کړم ریاضه په میر د ځان پاتې شو د ژوند د تیرولو څه حساب راته راوښایه د ژوند د تیرولو څه حساب راته راوښایه غمونو دې ستی کړم دریاب راته راوښایه. دا چې دی خمار سړی دا سړی د کار سړی او دا په مصطفی مین دغه دی په لار سړی. زما د زړه نه وځي زما د زړه اوازه زما د زړه نه وځي زما د زړه اوازه ته یوړې تورو خاورو رانه واغستې ریاضه. یو ټپی راغواړم وایي چې جانان زما زه د جانان راشه که راځې نو یو ځل راشه ته راشه که راځې نو یو ځل راشه ته څو به لاره ګورمه چې را به شي. تا پیژنم خپل ځان پیژنم ښه زورور د کلي خان پیژنم ژوند مې لیدلی زه جانان پیژنم ستا که په ما چېرته باور نه شي ډېر سپارې زه د قرآن پیژنم الله ښه پیژنم رحمان پیژنم. دا زړونه وینځل غواړي دا ذهنونه وینځل غواړي دا زړونه وینځل غواړي دا ذهنونه وینځل غواړي په کرکو او جنګونو جوړ سوچونه وینځل غواړي. ته خو لا ګل نه وې ای زما د ارمانونو غوټۍ ته خو لا ګل نه وې ای زما د ارمانونو غوټۍ ستا په تنکۍ کلی د چا سپېرو نظر ولګېد. داسې بد دی چې شیطان ترې امن غواړي که ښه شو دا انسان د فرشتو نه موچت دی. خلوص وفا او مینه محبت چې سره یو شي خلوص وفا او مینه محبت چې سره یو شي هم دا باچاخاني ده او هم دغه انسانیت ده. ستا د یادونو سره سم زما ستا د یادونو سره سم زما او دا بار په زړه باندې وړم زما او زه په دې ښار کې نور ښه نه پایم ښه نه پایم او ستړی کړم زه د دې ماتم زما. باڼو جادو کوله جیلاره ما د سترګو په باڼو جادو کوله هغو مې تل په پاکه جامه داغ دی لګولی. مې واخلي قاتلانې بشي خون به مې واخلي قاتلانې بشي زلفې د ما سم غورانې بشي. باچاخانې دی او غر قسمه ده هر ځای باچاخانې دی او دغه چم کې د وفا سندرې شته دی دغه چم کې یو سړی باچاخانې دی. نن ما په دې کې د هلکانو لیدو نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې داسې خلک هم شته چې د دغه طرفونو نه خلک منع کوي او دې طرف ته راځي. دا ډېر بقایا زه موږ ډېره زیاته شکریه ستاسو د دې ادبي ټولنې ادا کوم او ډېر زیات شکرګزار یو چې په موږ کې داسې خلک هم شته چې هغه په دې ټایم کې هم دا خلک راغونډوي او د خپل نوجوانان یو ښې لارې طرف ته راغواړي. زمونږ سپورټ زما او د اقبال حسین سپورټ به ستاسو سره هر ځای وي په هره طریقه چې هر څنګه چې او سم چې تاسو وایئ موږ به هغه شانتې کوو. حاجي صاحب دلې سره موږ د دوی په دې غم کې شریک یو خو دوی دې په دې خفه کېږي نه شکر دې په دې خبره وباسي چې د دوی هلکانو داسې یو کار کړلی چې نن په هغې باندې دلته کې یو ټولنه کېږي او په هغې باندې زموږ دا خلک راغونډېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د مدین ادبي ټولنې ډېر زیات شکرګزار یم چې هغه زاړه یادونه کم چې د پیر محبوب الله جان سره زموږ و تاسو به واړه وئ خو زموږ سره به هغه په یو ځای کې ناست و موږ سره به دا شعرونه یې وروسته پته ولګېده چې یاره هغه یو داسې غټ شاعر دی
او ریاض چې کوم ریاض خو یو ماشوم او هغه ماشوم زه به څه خبرې وکړم په هغې باندې صدر صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې کومې چې زموږ په زړه کې کومې خبرې وي هغه وکړې خو زه یو خبره کوم لکه اکثر خلک داسې وایي چې یاره دا پلانکي سړی وفات شو او دی مړ شو دا خو زمونږ یو خوشقسمتي ده زمونږ را روان ژوند چې کوم دی هغه موږ ټول الحمدلله مسلمانان یو موږ ټول په دې خبره باندې پوهېږو چې دا یو مختصر ژوند دی او دا مختصر ژوند به ختمېږي ډېر زر به ختمېږي په چا نن ده په چا سبا ده خو داسې مرګ کوم مرګ چې دې دوو شهیدانو ته میلاو شوی دی داسې مرګ دی الله هر چا له ورکړي دلته فارسي چې وه هغه دفتري او هر اعتبار سره د هغه وخت چې کوم حکومت و د مغلو د هغې ژبه وه مینوالو زموږ سره د ریاض علي مرحوم رور کشر رور موجود دی د هغه سره به د ریاض علي د ژوند په باره کې خبرې کوو اول راته خپل نوم ووایي زما موران نوم دی چې او د ریاض علي کشر رور یم موران خان دا راته وایي چې ریاض تاسو مشر رور او نن د هغه په یاد کې چې کومه مشاعره شوه د هغې په هکله مې تاسو وایي د هغې په هکله زه دا وایم زه خو ډېر زیات خوشحاله شوم چې مطلب ریاض داسې زندګي تېره کړې ده چې دونه غټ ښه پروګرام د هغه په یاد کې وشو دا راته وایي چې هغه د سیاست سره هم تعلق ساتو په دغه هکله مې تاسو وایي هغه شکر دی مونږ له پې فخر پکار دی داسې ژوند یې کړی چې هم یې په سیاست کې حصه اخیستې هم د پښتو په ادب کې هم یې کیل کود کې مطلب هر دغه کې حصه اخیستې وه مینوالو تاسو د ریاض علي د کشر رور دغه خبرې واورېدې د بل پروګرامه پورې خپل کوربه ریاض احمد له اجازت ورکوي د الله په امان